أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منگا چونکه دا قیدی اولنی سبقونه سبق نمبر 1 کې منگا حروف هجا ویلو صحیح شو او په سبق نمبر 3 کې مخارج الحروف ویل دي چې مخارج الحروف ستوي مخارج ستوي هر یو حرف د خپل مخرج نه چې ادا کیږي هغه مونږ ټول تقریبا ولس مخارجو داغي خودلی دي صحیح ده. بیا ورپسې سبق نمبر 5 کې مونږه حرکات خودلیو په حرکاتو ستوي نو زبر زیر پیش ته حرکات وای ټیک ده. بیا مونږ پروت زبر ویلو چې پروت زبر ستوي پروت زبر همیشه د حرف د پاسه وي او د نخ ته پروت زبر ویلې شي صحیح ده. با زبر د دې جوړ دی او بد دی روان دی. په دې کې موږ دوه خبرې کړې وي چې یو بل زبر پروت زبر لبا جټکا نه ورکو او یو به راکاګونه ټیک شو. بیا دا موږ الف نواله تر دیا پورې ویلو او مشق هم د دې کړو. بیا ورپسې موږ پروت سبق نمبر 6 کې موږ ویلو پروت زیر صحیح شو. نو پروت زیر دا کما نخه چې تاسو تخکاری د دې کرخې د لاندې ده او د کرخې مطلب دا دی چې دا سره د حرف دی او د دې د لاندې چې دا کم پروت زیر دی نو دا موږ دغه کو چې دا سره دا پروت زیر دی. نو تاسو ته په دې کې ما دوه درې خبرې کړې وي. یو ما ویلو چې دا کومه نښه چې تاسو درکړي د نښې ته پروت زیر ویل شي د نوم سره پروت زیر دی صحیح ده او دا همیشه د حرف د لاندې وي صحیح ده. نو با زیر د دې جوړ دی او بی د دې روان دی. نو د قشان ما په دې کې دغه دوه خبرې کړې وي چې دغه چې دی څه ورته وایي جټکا بول نه ورکو او راکاګو بینا لکه حمزه زیر ای با زیر بی نو دله به جټکا څنګه نه ورکو لکه با زیر بی بنوایو یو خبره. دویمه خبره با زیر بی راکاګو بی امنا صحیح شو. نو دا به امر دي ځای پوری تقریبا ویلې ده. نو اوس په تر لومبنه کار خو هم تاسو صرف ذهن د کوشش صحیح ده. حمزه زیر ای با زیر بی بی تا زیر تی تی ثا زیر ثی جیم زیر جی حا زیر حی خا زیر خی دال زیر دی ذال زیر ذی صحیح شو. یا زیر ی پوری. بیا مشکل حرفونه سوار لستی تا زیر تی طا زیر تی صحیح شو. دا د دې پوری منګ ویلو. نو اوس په من نوې سبق چې وایو هغه به من د پروت زیر مشق کو مشق چې کله مونږ کوو نو په مشق کې به اوس زمونږ سره چې کم پروت زبر مونږ ویلی دی نو پروت زبر او پروت زیر به مونږ دواړه یو ځای کوو. نو په دې کې به مونږ په پروت زبر کې چې کومې خبرې کړې وي چې پروت زبر له به جټکه نه ورکو او راکاګو به نو دغه شان په پروت زیر کې به مونږ جټکه نه ورکو او راکاګو به نه ټیک شوه. نو په دې مشق کې به اوس مونږ د دې خیال ساتو. یو په دې کې دا خیال ساتو چې منګه د هر یو حرف چې د خپل مخرج نه د ادا کولو کوشش کو. دغه مثال په تور دا طا دا فا دا قاف ته صحیح شو. نو چې طا د کم نه ادا کیږي هغه تاسو ته ما په مخارجو کې ویل دي چې طا د کم نه ادا کیږي فا د کم نه ادا کیږي هغه ویل قاف هم د ادا کیږي. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې پروت زبر کې چې کم دوه خبرې شوي دي پروت زبر او پروت زیر کې نو دلته پروت زیر سبق ختم شو نو بیا مخې ته بیا بل سبق شروع کیږي نو پروت زیر او پروت زبر بیا شاته پاتې کیږي. نو تاسو به کوشش کوئ چې کم سبق د کم حرکت مونږ سبق وایو حرکت تاسو یادوي ټیک شو. چې مثال به تور هغه تا د یادي نو ته به څه کوې ته به په هغه تا ته مخې ته راشي نو ته په هغې باندې هغه به تا ذهن کې تا په ذهن کې به وي او کوم مثال به تور تا په هغې باندې کار نه کړی او یاد کړی دی نه نو هغه به تا ته صحیح هغه به تا ته بیا مشکلي صحیح شوه. لکه مثال به تور پروت زبر چې دی موږ مخې ته دا یو سبق چې دی دا موږ ټول له پروت زبر ویلی دی نو کو تا مثال پروت زبر ستا ذهن ته کوز شوی ته پې پوهی شوی نو اوس په تا ته پروت زبر څه مسله نه کوي. دغه شان دا پروت زیر دی موږ به پروت زیر کې دلته دا ووایو چې کم ځای ته پروت زیر ویلی شي پروت زیر کم ځای او جوړ او روان به څنګه وایو نو که تا یاد کړی ښکلی نو اوس بدلته ته پروت زیر باندې پوهیږي د هغې به اواز عمره وباسلی جوړ او روان به دواړه. لکه مثال به تور د فا او د با د فا او د لاندې زیر چې کم جوړ دی او د دې کم روان دی روان لکه مطلب په خویه باندې موږ ورته خویه وایو. په خویه چې کم سبق دی چې هغه ته معلومي چې یاره د دې به اواز څنګه راوځي
لکه مثال په طوا باندې زبر دی نو دی به څنګه आवाज راوځي، د فا د لاندې زیر دی نو دی به څنګه आवाज راوځي، په قاف باندې زبر دی نو دی به څنګه आवाज راوځي. صحیح ده. نو دا به موږ کوشش کوو د ټول لړمبه به موږ کوشش کوو چې حرف د خپل مخرج نه راوځي. صحیح شو. دویم نمبر به حرف د فاصله کې مثال زبر وي او کزیر وي چې موږ به تاسو ته کوم دوه خبرې کړې دي چې یو بل جټکنه ورکو او یو به راکا ګونه، نو هغه دوه خبرو به خیال ساتئ. صحیح شو. نو نوی سبق طرف ته ځو. بسم الله الرحیم. طا زبر طا زیر فی طفی قاف زبر قا طفقه. صحیح شو. که تاسو ما ویلو چې د قاری صاحب چې کومه قاعده ویلې ده کومه قاعده کې ویلې که په دې طرز باندې انسان وای صحیح ده او که دې زمونږ په طرز باندې وای نو صحیح ده، څه مشکل به کې نشته. صحیح شو. که یو سړی داسې وای چې طا زبر د دې جوړ دی او طا د دې روان دی، فا زبر د دې جوړ، فا زیر د دې جوړ دی او فی د دې روان دی، قاف زبر د دې جوړ دی او ق د دې روان دی، نو څه به شي؟ طافقه. صحیح شو. که داسې وای او که داسې وای طا زبر طا طا فا زیر فی طافی قاف زبر قا قا طافقه. صحیح شو. که داسې وای نو دغه وتم صحیح دی او دا وتم صحیح دی. او کو یو سړی आवाज نه راوباسي لکه مثال په تور طا زبر طا فا زیر فی قاف زبر قا طافقه، که روان ځان له جوړولی شي نو مثلا نشته، که روان نشي جوړولی په روان سبق کې ورته مشکل، لکه مثال په تور روان دی ته وایي چې په خویه موږ سبق وایو لکه قل اعوذ برب الناس ملک الناس، لکه دې ته روان ویلی شي. نو کوم مثال به تور روان سبق ځان نشي جوړولی نو هغې ملګري دپاره دا ضروري دي چې هغه څنګه چې د دې په آخر کې کوم اواز راوځي چې دغه اواز راوباسي. صحیح شوه. لکه مثال په تور طا زبر طا طا فا زیر فی قاف زبر قا طافقه. صحیح شوه. نو بهتر دا ده چې د دې اواز چې دی اواز چې کله د دې راووتو نو تا ته اندازه لګي چې مثال له طوا نه چې کوم طوا او زبر نه چې کوم اواز پاتې کېږي دا اواز دی، د فا او د زیر نه چې کوم اواز پاتې کېږي دا اواز دی، د قاف او د زبر نه چې اواز پاتې کېږي هغه دا اواز دی. لکه آسان مثال طوا زبر طوا، نو په آخر کې چې کوم دا طوا مونږ وایو که نه دا دی اواز دی. طوا زبر طوا طوا، نو بیا په آخر کې کوشش دا کوئ چې دا اواز سره وایې، بیا به ستا ذهن ته کوزېږي. طا زبر طا طا فا زیر فی قاف زبر قا قا طافقه. صحیح شوه. فا زبر فا، د فا مخرج ما تاسو ته ښوولی خو کم ملګري نه وي نو د فا مخرج چې دی لاندې چې کومه شونډه ده او خېټه د لاندې شونډې خېټه او بره مخامخ ته دوه غاښونو سرونه، نو دوه غاښونه چې راوالو موږ په لاندې شونډه باندې کېدو د دې نه به موږ فا ادا کوو. دا یوه فا. صحیح شوه. فا فا فا. صحیح شوه. او کله چې موږ شونډې داسې جیبتو لکه دا ګوتې چې جیبتېږي داسې شونډې چې کله موږ جیبتو نو دې نه بیا پا ادا کېږي، نو پا چې دا پا هغه غلطه ده. صحیح شوه. هغه په قرآن مجید کې نشته. که مثال په طور یو سړی په انګریزۍ پوهېږي نو یو اف دی او یو پی دی، نو پی والا پا چې دا په پاکستان کې چې کومه پا ده دا په قرآن مجید کې نشته، د هغې کوشش به موږ نه کوو. که څنګه دا اف دی که نه اف، نو د اف موږ څنګه اف وایو په انګلیش کې که نه، په انګلیش کې موږ اف ته اف نشو ویلی، اپ دا اپ دی، نو اوس ولې وایي دا غلط دی. صحیح شوه. نو دقه شان د پردي انګریزۍ ژبه چې دا هغه موږ صحیح وایو، خو چې کله موږ خپله ژبه وایو د قرآن مجید ژبه وایو عربۍ ژبه وایو په کوم کې چې موږ مونځ کوو په کوم په کسه باندې چې موږ تلاوت کوو هر څه چې دي زموږ په عربۍ باندې نو په هغې کې موږ هغه پی والا پا موږ دلته را دننه کړې. صحیح شوه. نو دا یوه فا به موږ د غاښونو بره چې کوم دوه غاښونه دي او لاندې شونډې خېټه ده، لکه مثال په طور زما دا ګوته چې ده دا لاندې شونډه ده. صحیح شوه. دا لاندې شونډه ده، نو په دې ځای باندې به مخامخ دوه غاښونه کېدم بره چې کوم دوه غاښونه دي، کله چې انسان له غوسه ورشي او هغه شونډه باندې غاښونه ږدي نو دلته د غاښونه کېدي دې نه فا ادا کوو. ښه نرمه یې. فا زبر فا فا لام زیر لی فلی میم زبر ما فلیما فا زبر فا فا لام زیر لی میم زبر ما فلیما. صحیح شوه. عین زبر ع
ميم زير مي مي لام زبر لا لا عاملة صحيح شو عين زبر ع ميم زير مي مي لام زبر لا لا عاملة عاملة بنواجي عاملة موي ناقد وخبر دي جيو بيراكاغونا بل بولا جرت كنا وركو صحيح شو سين زبر سا سا ميم زير مي مي سمي عين زبر ع ع سميعة سين زبر سا ميم زير مي مي سمي عين زبر ع ع سميعة سيدة شين زبر شا شا ها زير هي شهي دال زبر دا دا شهيدة شهيدة شين زبر شا ها زير هي ها د مرای د اخرنا دا کیږي د کوم نه دا کیږي د مرای د اخرنا نو څنګه بوایو شین زبر شه ها زیر هی شهی دال زبر ده شهیده صحیح شو شهیده شهیده د مرای د اخرنا دا کیږي صحیح شو او کما چې حاده هغه د مرای د منځ نه دا کیږي د کوم نه دا کیږي د مرای د من لکه مثال په تور دا یو حاده او یو دا یو حاده یو دا یو خاده صحیح شو نو دا یو حاده مرای د من نه دا کیږي دا یو خاچ دا د مرای د اول نه دا کیږي او دا یو حاج دا لکه په دې شهیده کې جدا دا د مرای د اخر نه دا کیږي صحیح شو نو بیا د ګورې شین زبر شه شه ها زیر هی شهی دال زبر ده شهیده صحیح شو تا زبر تا با زیر بی عین زبر ع تبیعه صحیح شو تا زبر تا با زیر بی تبی عین زبر ع تبیعه ح زبر ح فا زیر في حفي ضا زبر ضا حفظ ح زبر ح فا زير في ضا زبر ضا حفظ صحيح شو كاف زبر ك لام زير لي كلي ميم زبر ما كلمه صحیح شو نو د دې ځای پورې دا زمنګ نننې سبق شو ټیک شو نو وستتا یو پیر په خویا ویم او یو پیرا چې دې بیا کم مرګ یو پیر په خویا ویم نو بیا کم مرګري چې دې خواهشمن نو بیا خپل میک کولاو که یا کته کم مرګري ناسي نو هغه بیا بر راوخه چې خپل سبق هغه بیا واروي صحیح شو ها بسم الله الرحمن الرحیم د پروت زیر مشق صحیح شو د پروت زیر مشق صحیح ده د پروت زیر مشق دا دې ګوره وته طا زبر طا فا زیر في قاف زبر قا طفقا فا زبر فا لام زير لي فلي ميم زبر ما فلما عين زبر ع ميم زير مي عمي لام زبر لا عميلة سين زبر س ميم زير مي عين زبر ع سميعة شين زبر ش ها زير هي شهي دال زبر ده شهيدة تا زبر تا با زير بي عين زبر ع تبيعة ها زبر ح فا زير في ضا زبر ضا حفظ صحیح شو وس دا یو ح د مری د من نه کیږي فا د لاندې شونډې د خېټې بر مخامخ د دوه غاښونو سرونه او ضا د جبې د سر او بر مخامخ د دوه غاښونو سرونه كاف زبر کا لام زير لي ميم زبر ما كلمة صحیح شو نو په خویا وس دي طافقه فلما عمل سميعه شهيده تبعه حفظه كلمه صحیح شو نو صدق الله العظیم کم مرګري خواهشمنی کته ناسي یا بره کم مرګري سبق اورول غواړي نو سبق واوروي د سبق متعلق سو تاسو کړو غواړي تاسو وکي نو ان شاء الله بیا ورسې مونږ منځ وایو منځ بیا لکوټي دغی نو پای کې ټیم ډیر لګیار سړی بیا کوشش کوي چې منځ واوري ها کم مرګري خواهشمنی او میک کولاو کوي یا کته مرګري بر راوخی خپل سبق واوروي
لا اله الا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنایت ضروري بر راوخیجه سوی که کتی نمی کمنټس وکړه څه مسله نشته. السلام ورحمة الله. راوخیجه کنه ریکویسټ واچو بر راوخیجه، ریکویسټ واچو بر راوخیجه بیا مونږ شروع کوله. 3 منټه دي ملګري، کم ملګري خواهشمني او سبق اورول غواړي نو هغه بر راوخیجه، ریکویسټ واچوي بر راوخیجه، سبق واوروه یا السلام سبق علیکم متعلق. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. قاري صاحب محترمه تا ته او دا د لایو ټولو کتونکو لیدونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړې او د صحت په جامو کې خدای تعالی جی دې خوشحاله را قاري صاحب محترمه. جی امین. قاري صاحب محترمه د کوم درس چې تا شروع کړی ده نو مهرباني سره موږ هم غواړو چې داخله کې وکړو او زده یې کړو. نو بس چې داخله وکړي نو خپل نمبر په انبکس کې راولېږه، په انبکس کې دلته نه رورې ها، انبکس کې راولېږه. انبکس پیژنې زما اډې ته چې لاړ شي که نه هلته هغه میسج هغه ځای نو په هغه ځای کې به خپل واتساپ نمبر چې په کم نمبر باندې واتساپ وي په کم ځای کې کوډ ورسره راولېږه او خپل نوم به ورسره راولېږي. نو انشاءالله ستا موږ د واتساپ په ګروپ کې واچو نو چې کوم موږ سبق وایو که ته په لایو کې راځې ماسپښین وزګارې یا ماسخوتن وزګارې. د سعودي عرب کې موږ ماسپښین په وباندې 1 بجه او په ماسخوتن د مانځه نه بعد دا ټایم لایو راځو. نو که ته وزګارې سبق له راځه، که سبق نه وزګار نو بیا که مثال په طور موږ واتساپ په ګروپ کې مرګري چې کم مرګري لکه کار ماري یا څه مسله ورته جوړه شي سبق کې غیر حاضري وشي نو هغوی بیا موږ واتساپ ته لینک لیږو د سبقو نو هغه سبق بیا ټول سبق چې دی هغه ورته بیا ځان له واوري او ځان له د هغې نه زده کړي. صحیح ده قاري صاحب محترمه ډېره ښه خبر دې وکړه. انشاءالله دغه د واتساپ کې به ګروپ کې به هم ځان سره واچو او دلته په لایو کې به هم انشاءالله یو سره. صحیح ده ټیک ته چې ماسپښین وزګارې او که ماسخوتن وزګارې بس په وباندې 1 بجې د سعودي عرب ټایم دی. صحیح ده ماسخوتن د مانځه نه بعد او دا ټایم په وباندې 1 بجې انشاءالله تعالی که خیر انشاءالله قاري صاحب محترمه. صحیح ده. الله دې عزت وکړي قدرمن شي. امین امین. بل ملګری څوک څه ویل غواړي نو ویلی شي. دا همدر روري همدرد او رګزی تا واتساپ نمبر دی، واتساپ نمبر په انبکس کې راولېږه زما اړې ته چې دننه لاړ شي هلته د میسج ځای دی په هغه ځای کې راولېږه. که هلته نه راځي نو داسې چل وکړه چې یو ویډیو زما واله او په ویډیو په کمنټس کې راولېږه. صحیح ده. هغه ځای نه به زه چوت کړم. ټیک ده. السلام علیکم قاری صاحب محترم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. جی قاری صاحب څنګه وي؟ ښه وي؟ صحت مزاج هم ښه دی؟ شکر الحمدلله. قاری صاحب بس موږ به انشاءالله داخله لو او سبق به راځو، لایو ته هم راځو انشاءالله، واتساپ لینک به هم دغه کوو انشاءالله. ټیک ده. بس په انبکس کې خپل نمبر راولېږئ او که په انبکس کې نه راځي نو ویډیو په کمنټس کې راولېږئ انشاءالله خپل پوره نمبر چې پوره لکه هم ځای کوډ اکثر بیا چې سیوي کې کوډ لکه مثال په طور بله یو ملګري د ملیشیا نمبر را لېږلی نو هغه بیا کوډ نه نو بیا موږ بیا کوډ پسې ګرځو چې خدای پاک اوس د ملیشیا کوډ سره موږ له کوډ نه راځي یا پاکستان یا سعودي عربي یا د هر ځای چې ملګري یې نو د کوډ سره پوره نمبر را لېږئ او خپل نوم مبارک ورسره را لېږئ چې موږ ته پته لګي چې دا پلان کې دی چې بیا په واتساپ کې مثال مسله نه جوړېږي. صحیح ده. صحیح ده انشاءالله قاری صاحب. موږ په خپل سعودي عرب کې یو. صحیح ده. زه به انباکس کې درولېږم. صحیح ده. صحیح ده چې په سعودي عرب کې بیا خو څه مسله بیا کوډ ته ضرورت نشته خو بار چې کوم ملګري هغوی ته کوډ ته ضرورت وي که نه. او سعودي عرب په باندې 1 بجې باندې ماسپښین او ماسخوتن 8:30 بجې. صحیح ده. ډېره مهرباني قاری صاحب. ښاد اوسې اباد اوسې. الله دې راته جمعې لره ټول. امین. صحیح ده. ښه بل ملګری څوک سوال غواړي نو بیا مونږ شروع کوو. اشرف سوی قاري صاحب محترمه. جی د الحمدلله کې د ولو دالین که باره کې لږ معلومات راکړې څنګه ویل کېږي؟ هغه مونږ دغه کې شته په یوټیوب کې نه دی په دې باندې مونږ پوره کلاس اخیستی دی که نه
نو چې کله که مثال به ته ورته داسې دغه کولی شي څه ورته وایي دا څه ورته وایي که ته لیکلی شي په یوټیوب کې که نه نو آی آر بونیروال په نوم باندې ولیکه لکه مثال په طور یو ملګری که لاندې لیکلی شي نو بهتره به وي صحیح شوه دغه شان به ځان له ولیکي او تا ته به ټول دغه میلاو شي لکه ټول سبقونه چې مونږ کوم ویلي دي که نه نو دا به تا ته ټول میلاو شي صحیح ده هلته دا د ملګري ولیکو دا دی ادې نه سکرین شاټ والا او په یوټیوب کې ولیکه نو مونږ د الحمد د ثنا نه والا او د نن دعای قنوت وایو که نه نو پرون هم دعای قنوت نیم ویلی دی صحیح ده په دې کې چې کومې غلطیانې دي هغه مونږ هایلایټس کړي دي چې مثال دا غلطي مونږ داسې وایو دا داسې وایو دا داسې وایو لکه په اسان مثال به دا پوهه کم چې مونږ وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك نو مونږ خلک څه وایي وتبارك اسمك وتعالى جدك داسې مونځ وایي صحیح ده نو هغه مونږ ټولې هایلایټس کړي دي مونږ دې نښه چاپېره کړې ده نو ته هغه ځان له په یوټیوب کې به ورکړي دا ما دا نوم او چینل هم سبسکرایب که څه مسله نشته دی او هلته به تا ته چې کوم سبقونه د سر نه دي ټول یو سبق په نمبر اوره نو ته به سبق د قاعدې د شا نه په خپله باندې ټول سبق باندې پوه شي انشاءالله تعالی که خیر صحیح ده صحیح ده الله دې قدرمند لره خیر آمین آمین ښه بسم الله الرحمن الرحیم منګه پرون ویلو دعای قنوت صحیح شوه نو دعای قنوت چې دی